عرض مې دا کولو چې د دعا هم مختلف اقسام دي. داسې دعا نه سړی د زړه د کومې نه کوي، د سره یې کوي نه، او چې کوي یې بیا د زړه د تل نه کوي، بیا په زړه کې کله کله غوسه راشي، بد خیال راشي چې دا سړی دی ما په ارام نه پرېږدي. نو یو دعا دا ده، او په خدمت باندې چې تا ته څوک دعا وکړي نو هغه د زړه د کومې نه کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، ماشوم دی وړوکی. بخاری شریف کې څو ځایه دا واقعه ذکر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کره شپه وه. ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي د ترور وه، د مور خور یې وه، خاله یې وه. هلته شپه وه، دا شپه چې تېره که نو داسې تېره کړي دی، دومره هوښیار دی ماشوم. عبدالله ابن عباس صاحب عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړو په وخت کې یا 10 کاله یا 14 کاله، د دې په منځ کې مختلف اقوال دي. وراهق قریب البلوغ، بالغ شوی لا نه دی، ډېر هوښیار و. د شپې هغه شپه تېره که خو کتل یې چې د الله رسول به د شپې څه کوي، یعنې مونځ به څنګه کوي، اودس به څنګه کوي، دعاګانې به څه وایي، هغه ټول هر څه د هغې یوې شپې د نوټ کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې پاڅېدو، داسې د بیبي سره خبره وکړه، بیا یې چې خوب وکړو نو بیا داسې چې پاڅېدو په مخې لاس راښکل، د ځان نه خوب تختولو، بیا د قرآن پاک دا آیات وی، سورې آل عمران آخري آیتونه، بیا د هغې نه پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم پاڅېدو، دا هر څه نوټ کړي دي. بیا استنجا ته لاړو او دسمات یې وکړو. دی پاڅېدلی دی نو د لوټه ډکه کړي ده چې د الله رسول خو استنجا خانې ته دغسې وردن نه شو، زه ورته اوبه یوسم. هغه اوبه یې بهر کېښوې، هر څه لوښي کې چې وې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول لا چې استنجا ته ولاړو، بیا بهر راتلو نو خپله به یې اوبه اخېستې. د کور افراد بیبیانې به یې پاڅولې نه، روغونې به یې ورلرې کړو، روغونې به پاڅېدو چې څوک پانې سي. چې لوټه یې وکته د اوبو ډکه نو ډېر خوشحال شو، ځکه چې اوس خو بمبي دي، هغه زمانه کې به اوبه چېرته نه راوړل، د مشک نه به اچولو. نو دا تیاره لوټه چا ایښي ده، په دې کې سهولت و. نو د الله رسول وروسته بیا بیبي نه تپوس کوي چې دا اوبه چا ایښې وې؟ وایي چې یا رسول الله دا د ماشوم ایښې وې، ابن عباس. نو عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې بیا مونځ ته ودرېدو، او بیا چې کوم دی نو زه ګس طرف ته ودرېدم، بیا ښي طرف ته کوم دام واقع ده. دغه وخت کې د لوټې کې خو دا لږ خدمت چې عبدالله ابن عباس صاحب کړی دی، د دې خدمت په عوض کې عبدالله ابن عباس وایي چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره جوخ کوم، فضمني الیه، زه ځان سره جوخ کوم د ډېرې مینې نه، محبت نه، او د جوختېدو سره هغه فیض د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک نه عبدالله ابن عباس صاحب ته منتقل شوی دی. د الله په کتاب باندې په صحابو کې پوه شخصیت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی. په دې لږ عمر کې هغه فیض منتقل شوی، او دعا یې ورته وکړه اللهم علمه الکتاب.